یعنی مراد دینا کتاب الطهارت و کتاب الطهارت نا روسو شروع کو کتاب الصلاۃ مولانا سے ترمذی کی ما تفسیر ویلے دے اجمالا درته ویما ما ویل چې صلات په لغت کې څه ته ویل کېږي یا خضوعات وي او ارکان مخصوصه مناسبت واضحه دي مشتمل په دعا ده یا تحریک الصلوین ته ویل کېږي ها دا کولاډو د لړ اډو کې اول او د کوم تحریک الصلوین راځي یا مې ویل ماخوذ د صلات العودنا بدا لرګي په اور باندې اونې سي او نیغه کې دام د الله تعالی صراط مستقیم او الله ته نه اول راځي او په اصطلاح کې ارکان مخصوصه وي بیا می تفصیل ویلو چې مسکله فرض شوی دی په اوس په امام بخاری مې په معراج کې دا غي نمک کې سونه منځونه په نبی عليه السلام سره منځونه فرض وکړو یاد درکنه ما ویلو چې بعض علما وایي چې د فجر او د عشاء دا منځونه دا فرض په نبی عليه السلام باندې مکه نه مفروض او سوقي تبعا للنبي امت باندې مفروض دا غي نمک کې سو کوئی ان تهجد په فرض تو نفل وی راجح دا چې فرض نافله لك دا آیت میں ویلو باب کیف فرض الصلاه فی الاسراء دیکھیں امام بخاری اسراء لفظ راوړ دا په لک وی کا دا په دغه سفر کې مولانا سے دوا حصے دي د سفر یو ته اسراء وی بل ته معراج وی امام بخاری رحمت الله علیه ترستو باب وروړي امام بخاری په دوا بابونه کړي یو باب الاسراء کړي او یو باب المعراج کړي دو به دي ولې دو سفر دي یو دا د مکه مکرمه نه تر بیت المقدس پورې ته اسراء وای اسرا یسری اسراء اند شپې دو طویل کېږي د شپې سفر دی او دویمه حصہ د بیت المقدس نشوي دا سماوات ته او ما فوق السماوات ته هغه ته معراج وای هغه ته معراج وای دا معراج پوره ته وای زینا او پوره ته ویل کېږي نو دا چونکه شوی په زینه دی د بیت المقدس پورې په براق شوی دی واپس کېم په هغه براق راغلی دی او د بیت المقدس نه برچ شوی دی نو په پاوړې شوی دی چونکه پاوړې سبب نو ذکر د سبب مراد نه مسبب نو اوس بعض حضرات وی دا اسراء او معراج په یو شپه کې دي او څو کوی دا په جدا جدا شپو کې دي دا بیت المقدس ولا سفر په یو شپه کې او دا سماوات ولا سفر په بل شپه کې نو امام بخاری خراجح دا چې دا دواړه په یو کې نو امام بخاری دلته کې لفظ د اسراء ولګاو حالانکه فرضیت خبره په معراج کې شوی دی اخو چې په پاولو او خبر په معراج کې شوی دی نو مونږه جواب کړو امام بخاری اسراء مطلب سره چې اسراء او معراج دواړه په یو شپه دی ګور جدا نه دي او اق سبحان الذي اسرا کې چې کم سفر دی بیت المقدس پورې نو منځونو په دغه سفر کې دی وقال ابن عباس حدثني ابو سفيان ابن حرب في حديث هرقل ترشوي دي خان يا ابو سفيان سوي يأمرنا يعني نبي عليه السلام بالصلاة والصدق والعفاف نو ابو سفيان وي بالصلاة حكم کړی دی نو ابو سفيان عليه السلام نه بدا کم وخت کې ورېدلی وي قبل الهجرت کړه ځکه د هجرت نه پس د ابو سفيان ملاقات کړي شوی په جنگونو کې شوی او یو ځل راغلو د نبی علیہ السلام خواله په ومه هجره نه مخکې چې هغه ما تاسو ته قصه کړې و چې صلح نبی کوله او هغه کې خدای نه دی ورېدل خو یې په خبره دي چې تلې د هرقل الله هغه نه مخکې تلې د حدیبیه د صلح نه پس هغه نه مخکې چې جوړه وتلې دي نو هغه وخت کې دا خبره کړې ده نو معلومیږي دا چې د منځونه دته اوریدلې دي قبل الهجرت امام بخاری ثابت کړه دا خبره چې فرضیت د صلواتو قبل الهجرت ته دي سوي حدیث کے جلازی کہ نبی علیہ السلام پر اپنے امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اس کا کیا تھا اجمالی اعمال پیش کیے گئے دانا کہ دا ہر انسان ہر عمل پیش کیے گئے اجمالی اعمال سے مطلب زاغی مثال تاثر درکم کی تاثر بندے پوش لکا مثلا یو محتمم سیب دے چے اغتلی دے عمرے لگ مثال پتاوا او اغا محتمم سیب دخپل مدرسی دا حالاتو ندان خبر والغواری روزانہ ٹیلیفون کی ناظم تساحل دے ناظم سیب ٹک ٹاک استادان ټول راځي طالبان او جی راځي او لنګر ټیک روان سبا بیا کوي نو دا محتمم سیب یا دا ناظم سیب ته ټلیفون کوي او د مدرسې حالات ورته وي نو اجمالی حالاتونه خبرېږي دا نه چې دا یو طالب د حرکاتونه دی خبرېږي
داسې نه ده. نو نبی علیہ السلام مبارک د امت د اعمالو نه اجمالي خبرېږي چې امت دې وخت په دې پوزیشن کې ستا روان دی، دې وخت امت په دې پوزیشن کې روان دی، دې وخت امت په دې پوزیشن کې روان دی. دا نه چې دې نه خوب خبر دی، ما خو درته خبره خلاص کړه چې دا کسان به مرتد کېږي، دا دې پیشنګویي ورکوي. دې نه خبره چې دا پیشنګویي ورکوي، نو دې نه خبر دی چې معنی نو زکات سره جهاد وشو، دې نه خبرې کی چې مثلا بعض مرتد شو. خو تفصیلي چې دا یو څوک دي، دا کم خلک او دا اقلی چې هغه معنی د زکات، دا اقلی چې هغه مرتد دي. ښه جناب مفتی یو ملګری گرفتار شوی دی. الله تعالی دې اخلاص کړي، الله دې اخلاص کړي، الله دې اخلاص کړي. ورپسې شه وبه قال حدثنا يحيى بن بكر قال حدثنا ابن عن يونس عن ابن شهاب عن انس بن مالك قال كان ابو ذر يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولج عن سقف البيت وانا بمكه فنزل جبريل عليه السلام فخرج صلى ثم قتله بماء زمزم ثم جاء بفرس. دا اقا حدیث دی. فرج عن سقف بیتی، کولاویدل وشو د چت ته کوټه زمانہ. اصل کې کوټه د رسول الله مبارک نه و، دې د ام هانه کرو دو د تر لوري د علي صاحب خور دا، نو د هغه د کوټه چت کولاو شو. او خلک د تر لور تام خپل کور وای، د تر لور کور ته هم خپل کور وای. او یادا چې دا اضافت به د تملیک ته پاره نه کوم کنه ان بیتی بیت نسبت په اعتبار د نام سره دی. هغه بیت چې زماده یې د پکې ودوما وانا بمکه فنزل جبريل عليه السلام على كوشو. او کته چې رسول الله مبارک وي د په حکیم کې هم پیسو علماء نو موږ تطبیق کو. لاول د دې کور نه اوچت کو حکیم ته بوته الته ولا شق صدر وکړه. شق صدر سره رسول الله مبارک لګي او پټه ستومانه شو، نو له خوب ولا نو لګي فری خو نو بیا پاسو چې دا وسو فنزل جبريل عليه السلام. اوس سوالو کا چې دا چت ولې شلې دا جبريل په چت ولې کو شوی دی، او ته بیا په دروازه دی دغه یو څو خبرو ته اشاره ده. یو اشاره دیته ده چې تاسو سفر بلای دی، دویم اشاره دیته ده چې څنګه دا چت اوشلې دا اسمان د تکولاویږي، دریم اشاره دیته ده چې ستاب شق صدر اوس کېږي. نو لکه څنګه دا چت کولاو شو، دا دې ګوره نو ته خوره پرې وتا، نه ته اخو کچا چتونه نه لرګي مات شو او نو سر څوک پی شو او واپس پیوست شو. دا قرانګي باندې د نبی نه لاله شي، نه به اندام ته تکلیف پیښ شي او نه به د ضرر ورسیږي، نه به ته پوي شي واپس به باندې شي. دغه اشاره دی ته یو لوی معجزه و تخکار کړه. جبريل یو ناشنا شي، اشاره یو ناشنا سفر دی. فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري تما سینه کولا وکړه. دا په حتیم دی بوته. ثم غسله بأوبنزا تما دا سینه بماء زمزم پدا اوبو په زمزم. ثم جاء بتستن یو کاسه د سرو دروا ډکو د حکمت او د ایمان، حکمت علم او ایمان پیجن. نو راویلو هو دا کاسه دما په سینه کې مراد نظر لخوا فی قلبی دما په ذکر ورواړو. ثم اطبقه بکلک دما دا سینه اطبقه دا صدر لاله جوخ یعنی هغه شیدل ختم شو. اوس مولانا صاحب سامان ټول د جنت راغلی دی او بل زمزم دی. دین علماء معلومای چې د زمزم د اوبونه مبارکي اوبو د په جنت کې نشتا، ولی چې کاسه راوړنو حوض کوثر یې راوړی شي دا شو. او بل څه معلومه شو کته حکمت او ایمان هو په کاسه کې ناراضي. نو ما ویلو چې اعراض د دې عالم اجساد لري په عالم مثال کې. تاسو وګورئ په خبره رسول الله مبارک په عالم مشاهده کې او جبريل خدای عالم مثال سره تعلق لري. خلاص شو. او بعضی امور د عالم مثال داغه شکلونه الله بنده ته خی کړه. لکه نبی رسول الله مبارک ته علم په صورت د لبن او خاو، وبای وته په صورت دا چاو خودلا تورې خدي خولا. او حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تبع ګناهونه ښکارېدل په شکلونو کې ونه ښکارېدل. نو دغه مثال شو. نو دغه دا ډکو د حکمت او د ایمان دا کاسا او زما په ځل کې ورواړه ولا زما زړه په کلک در پیغمبر ایمان ډېر مضبوطی او ډېر محکمي او صدر نه مراد زړه دی. دینه علماء معلومي چې محل علم قلم دی. ما دا تمام کې په تفصیل ویلو. دینه معلومي چې محل علم څه دی؟ قلم الصلاه. ما ویلو خبره یاد راکړه چې دماغ دی او زړه دینه معلومه ده شو. پسینه کې وراله د دې زړه دوا سيزونه دي. یو خدا د غوخه او د وینې نه ډک دی، مادیات په اعتبار او د روحانيات په اعتبار د سن ډکته بیا د علم. یو مادي سيزونه دي او بل
روحاني چیزونه دا روحانياتو کې ثم اخذ به دا شق صدر رسول الله مبارک سو کرته شوی دی دغه اوس اعتراض راځي یو ځکه خدا راځي چې ماشوموالی کې شوی دی د به تطبیق حکم سره وکړه شوی دی یو ماشوموالی کې چې بيبي حلیمه کړو یو دا چې معراج دی هغه وخت ولې ورکي هغه وخت دا چې د ماشوم د چره طفولیت هغه روانکاره اونکی او د ماشوموالی لکه څنګه ابراهيم عليه السلام متعلق الله فرمایي لقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين نو الله ولا غزلك لکای دویم د لسو کالو په عمر کې شوی دی حافظ ابن حجر وایي لسو کالو عمر کې او دریم چې کله نبوت ملاوي د پغار حرا کې شوی دی ما ویلو مکه اقرا کې د سلورم نمبر دی ثم اخذ بيدي فعرج بي الى السماء دا دې کې اختصار دی اول بیت المقدس ته دی ښا اغه پس اسمان ته فلما جئت الى السماء الدنيا قال جبريل السلام لخازن السماء افتح قال من هذا معلوم میږي دا چې جبريل تام دروازه کولاويږي دې اجازه فقوالي من هذا سوق دې سره قال هذا جبريل من هذا سوق دي چې افتح ور دینه معلومیږي چې فرشتو ته علم د غیب نشتا دا تاسو کوي قال هل معك احد يواذك سوق سرشتا قال نعم معي محمد صلى الله عليه وسلم لا تاسو ولې کې چې سره سوقتا کې یوازې دي ته پته و چې نبی رسول الله نن راځي څنګه ته پته و الله فرشتو ته استقبالیه ویلې و چې استقبالیه جوړه کړي راځي به استقبالیه جوړه کې ورته پته ځکه تاسو کوي اورسل الیه دو معنی کېږي یو معنا خدا چې دی رسول دی که غیر رسول ارسال وتشوي دی دا وحي او کنا وینا لیکن دا معنا راجح نه ده خپل راغلي دي او کنا الله تر طرف نو تاسو ته لګل شوی دی وینا او استاد یعنی دی په خپل خو خنه دی راغلي چې ما شوق د ملاقات د جبريل ما ورسوا الله زلي ګلې مرسلا دا تاسو ولې کېږي الله په دې کې یو حکمت ته ادا چې یو علم یو خلیفہ خپل راځي او دا چې ما مدعو کړی دوړو کې فرق شته نشته فلما فتح علمنا اخته وجت سماء الدنيا دا موصوف صفت اسمان نږدې تا الدنيا مؤنث ادنا دي یو سره ناس تو ان يمينه اسوده وان يساره اسوده فاذا نظر اسوده دلته ويها دلته تورخکاری سرونه توري قبل يمين زحك خوشاله بشو بين نظر قبل الشمال بقاء قال مرحبا بالنبي الصالح وساغته پته الله بوتل دي لپاره دي بالنبي الصالح والابن الصالح قلت لجبريل من هذا قال هذا آدم رسول الله مبارک دی وخت پکاو مرتبه علیا کړي یو کو شق صدر مش اذن مضبوط شي شق صدر مش کله سفر دی چې ضرورت تقویت پیدا شي ال تنبوت پیدا ویږي چې تقویت پیدا شي یو وګت سفر دی جبريل ورسره دی او معجزې ظهور کېږي بلک سات کې رسېږي دومره مقام عالی کې بیا رسول الله مبارک ته علم غیب نشته تاسو کې من هاذا دا سوت دی دا آدم دی ته پوهیږي په خبر بیا تاسو کوي ته عالم د غیب او ضرورت یې سو بلکې دا خو یو نقطه ما بعد خلک وی علی تام ارض کې حاضر او ناظر دي چې هر ځای کې حاضر او ناظر سفر د معراج ضرورت هو بیا خیر خلاص ضرورت یې سره خپل ته حاضر ناظر دی ضرورت یې سره سفر د معراج دا سفر یو ځای نه بل ځای کې څوک کوي انتقال د مکان نه مکان ته وای یار ځای کې حاضر او ناظر وي کې نه عجیب خبر جبرئیل له حاضر ناظر نه سفر کوي رسول الله مبارک سفر کوي سفر د مکې نه هجرت کوي دا حاضر ناظر څنګه لري نه پوهیږم نو هذا ادم وهذه الاسوده عن يمين وشمال نسم بنيه دا ارواح د بچو لري اهل اليمين منهم اهل الجنه والاسوده الذين شمال اهل النار اذا نظر في يمين طرف ته ضحك او خاندي خوشاله شي او چې نظر کې قبل شماله بقاء او جار کته چې دا بچي خو په جنت کې دي نیکان او دا نور په کوم ځای کې دي په دوزخ کې دي او دلته ویدل تدي وسره نو بعض علماء جواب دا کوي وی التحجابات نشتا چې خي طرف ته وګوري نو ته به حجاب نشته ټول تخکار نبی صاحب تخکار شو تخکار شو بس طرف ته وګوري حجاب نشتا په مسجدین کې د خود ته حجاب نشتا او ته خدای پاک اختیار یو جواب دی هو کمزور دی بعض علماء لیکي چې نه د لک سات لا الله دا وی مستحضر کړي مسلمانان امراوستي او کافر امراوستي دا ټول خپل جواب وکما چې دا د اغوی هغه صور مثالیه دي فوټوا الله تعالی صور مثالیه شته دغه صور مثالیه دي ها دا جالي بل خانجه بچي په دوزخ چې ویني نو جالي بن او بچي چې په جنت کې ونه خوشالي کوي بن او یادا چې دا اغوی ته چوغوري نو د دې په اعمالو خوشاله شي
دینو په عمل جاړي یا بل عمل ولې او کته چې دا خو آدم علی السلام له پوره تعذيب دی هر وخت جاړي دا د لک سات کې دا مسله جوړه ده او دینه مخکې آدم علی السلام او پسې ته بیت المقدس کې منځو کو ویږي په خبره دا د لګ وخت ته د معراج په سفر کې ها بیا اخرج لما سماء الثانيه فقال لخازن افتح وقال خازنها مثل ما قال الاول ففتح شابسه قال أنس فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم عليهم السلام ولم يذكر او ثابت دی په دې روایت کې مناظر څنګه دي غیر انه ذکر انه وجد آدم في سماء الدنيا او ابراهيم پشپګم کې خدا خطا دی ښا راوي خطا شوی دی ابراهيم پشپګم کې نه پسور کې دی و ما کې دی ما تاسو ته ترتیب خور اعيهما ویل ها بیا خبر خلاص ده شابه قال أنس فلما مر جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم فقال خبر النبي صلى الله عليه وسلم ویلې آدم عین عیسی او دو یګان دي یحیی او بل یې چې دا دو یګان دي کنه بل یې نه یوسف مراد دی حمزه نه عیا ادریس مراد دی حمزه لکه او هینا هارون او میمنا موسی او هما الف تبیا ابراهیم دا یاد کا بس دا منازل شو عیهما یاد کا قد منازل شو دو تر پسې چا عیسی او یحیی دواړه په یو اسمان لوت مخکې ده قال أنس فلما مر جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح فقلت من هذا قال هذا إدريس دې کې لږه خطائی شوې ده چې ادریس علیه السلام د ابراهیم علیه السلام نام رسو کړی دا چا نه ادریس علیه السلام کوم ذکر کړی آدم د ټیک دی بالنبي والاخ الصالح جی من هذا جی فمررت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والاخ الصالح كل من هذا قال هذا بدې کې لږ اختصار هم دی او ترتیب ته ګډوډ شوی دی ها درابی نه فقال مرحبا بالنبي الصالح والاخ الصالح كل من هذا قال هذا عيسى ثم مررت بابراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح كل من هذا قال هذا ابراهيم قال ابن شهاب فاخبرني ابن حزم ان ابن عباس وابا حبه الانصاري كان يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت بمصر برو ختمه ظهرت یو اوار میدان تا ما اوریدت باقی کشار د قلمونو دا لوح محفوظ دی ها الت قلمونو کشار دی قال ابن حزم او انس بن مالك قال فرض الله عز وجل على امتي ذاك الله سره ملاقات شو فانزوت منور د مناسبت دبا فرجعت بذلك حتى مررت على موسى بما فرض الله لك على امتك موسى ته پتو لګیدل هغه ته پتو چې خامخا توفه ورکړي او وایي په خبره توفه ورکړي به دې توفه دینه باندې کا ډوړه په دځمکه کې ملاويږي او ملاويږي قلت فرض 50 صلاه قال فرجع الى ربك فان امتك لا تطيق غره هر پیغمبر عالم الغیب نه دی یو بل تاسو نه کی موسی ته پته نشته چې څونه منځونه په فرض شو تکه تاسو کوي فان امتك لا تطيق ذکر د محمد باندې دوه عین شو پوری واپس شوما ووضع شطرها شطر حسيت وبينزا فرجعت الى موسى قلت وضع شطرها قال راجع فإن امتك لا تطيق ذلك قال فرجعت فوضع شطرها صحيحا فرجعت اليه فقال ارجع الى ربك فإن امتك لا تطيق ذلك جاء مراجعه فقال هي 5 وهي 50 نور تفسير ما قرن بيدي كان شابه يا لا يبدل قول الذي فرجع الى موسى فرجع فكتبوا الثانيه من او تفيد كاميرا جوړ جو وي خلاص پینځم ختم شو نو بیا خیر څه شو ها ثم انطلق به حتى انتهي به الى سدرة المنتهى وغشيها الوان لا ادري ما او رنگونه په محیط شو ما ته پته نه و چې دا رنگونه سدي دومره قیمتي اعلی لقار خيږي کنه دا ودونو کې خلک دا چراغان کوي ثم ادخلت الجنه فاذا فيها بيك حبائل اللؤلؤ دم الغلر حبائل حبائل هارون امیلونا او تراب داغی مشکو اللہ دی دمون نصیب کی شابه سے وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن عبد الصالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها قالت فرض الله الصلاة صلوات حين فرضها ركعتين في الحضر والسفر فهجرت صلاة السفر مخبل وقت پاتی دی وزید فی صلاة الحضر مولانا صاحب دا برست یو مبحث راضی دلتے نویم دلتا ضرور که نکشتو کہ دا قصر دا صلاة قصر اسقاط تے و قصر ترفیح دے اجمالا بے
زمون پنځ دا قصر اسقاط دی که په سفر کې د سلورو پر ګناګار شوی دوه بګي سلور باندې کې ګناګارې کې او د امام شافعي پنځ قصر ترفیه دی څه مطلب چې دا دوه رخصت دی او که سلور کې نو ثواب پکې شته تعالی خو قضا په عظمت عمل کې او سلور کې او که پر رخصت باندې عمل کې دوه کې عظمت کې ثوابي سلور کې ثواب دی او په دوه کې ثواب نشته هغه مرا او غاړه دې فارغي مونږ وایو نه په دوه باندې سلور باندې کې که سلور دې اوکړل په ګناګارې سجده سهو باندې و الا که سجده سهو دې نه کا واجب العاده دي مونږ ځکه خروج په سن عدم مسولی فرض دی او هغه خروج په فتوا رکعاتو پسې کې نو چې تا تاخير وکړې ورپسې نفل وکړل نو هغه فرض دی رسو شو او څنګه چې په ترک د واجب او سجده سهو لازميږي نو په تاخير د فرض لازميږي نو اوس زمونږه هغه وی لکه روجه ته وګوره کني سي عزیمت کني سي رخصت دا قرنګي دا شو کنه مونږ وایو دا څنګه ده د کې بدوا کې دا زموږ مستدل شو مونږ وایو چې دا ظاهر کې دا غسلور نه دوشوي نه دي دا مو چې دا سلور نه دوشو په سفر کې دا څه کې کدا څه ونه بیا ستا خبره ټیک تا چې اصل سلور دی او په سفر کې دوه دي نو که په عزیمت عمل کې او په رخصت دلته ګوره حدیث ته وګوره چې فرض الله الصلاه حين فرضها ركعتين دوه رکعات بس حضر کې دوه د مازیګر او د ماسخوتن او د ماسپخین او په سفر کې دوه خو شوې په ټول دوه فاقر صلاه السفر د سفر مون په زور حال پاتې د سلور نه دوه دي وري پورا کې اوس په پیښه په خبره د سفر منځ په زور حالت پاتې دا سلور نه کم شي نه دي دا فقط ودی نو چې سلور کې ګناګارې کې په ودی د په صلاه الحاضر نو که سلور نه دوه شي نو بیا به ټیک وستا خبره که سلور کې هغه عظمت ته او کدو کې رخصت ته نه دا په زور حال پاتې دا دي دغه دعا نو چې دي دغه دعا نو څنګه سلور کې که سلور کې په ګناګارې کې لکه ما خام درو کې سلور جوړه ما خام درې څنګه ته سلور کې دا زمون کټ مستدل نو چې دا زمون مستدل شو ته سوال وکړه دا خو معارض د نص قرآن سره دی حافظ او علامه عینی دا سوال کړی دی سوي قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي چې لا جناح عليكم ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ناګه ان تقصروا معلومیږي چې اصل سلور د تا کم کړی دی دینه معلومه چې اصل دغه دوی په سفر کې سلور نه کم نه دي او التر معلومیږي لا جناح عليكم ان تقصروا من الصلاه اغه نه معلومیږي دا چې دا د سلور او دوه شوی قصر شوی دی نو علما دا غي متعدد جوابونه کوي یو جواب خو دا کوي چې دا صلات خوف د نه مراد دی دا غي نه صلات خوف مراد دی او د قصر نه مراد هغه قصر مراد چې موږ په صلات خوف کې کوو یو رکعت امام سره یو ځان لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاه تاسو قصر کې د مونږه قصر څه یو رکعت امام سره کا دا قصر یو ځان لگا ان خفتم په قرینه ده ان خفتم په قرینه ده دا غینه صلات دا قصر نه مراد دا غینه صلات خوف مراد دي ان خفتم په قرینه ده او قصر څه چې یو رکعت باندې کوتاهی وکړه امام سره ده قصر کې یو دي ځان لگا دا یو جواب دویم جواب یې څه دی مولانا صاحب دویم دا چې الت ان تقصروا په اعتبار د غالب ویل شوی دی مجازان په اعتبار د غالب قانون دا دی مولانا صاحب چې کم شی غالبی کنا او د اغینا سوک خلاف عارضن کوي نو اغي با طبيعه مجازن داغه استعمال پکې کیږي نو غالب چونکه سلوک دی سفر هو کله کله دی نو په نسبت سره ظاهر ته چې مونږورو نو چونکه قانون دا دی چې د اغلب نسوک تجاوز کوي نو اغه طبيعه عارض وي د اغلب نه چې څوک تجاوز کوي هغه ته خلق سوي عارض وي نو مونږ ته د اغلب سلور دي او مونږ ته تجاوز کو ځکه مونږ ته مجازن لفظ د قصر استعمال شو تاسو پیګه په دې خصوص نه دی پیو عوام د دې نه خبر دي چې دا اصل کې غد ودی عوام متقصر ښکاری مونږ ته ظاهر کې قصر ښکاری نو الله ځکه مجازن د تقصر ذکر وکړو
بعض علما حافظ ابن حجر یو بل خبر هم کړی ده هغه څه وایي هغه اصل کې دواړه دوه بالکل ټیک ده خو چې نبی علیہ السلام کله هجرت وکړو نو دواړه څلور شو چې هجرت وشو نو سفر او حضر دواړه څلور شو نو څه موده پس په څلورمه هجره کې بیا په سفر کې قصر وای راغی حافظ ابن حجر دا خبره کړې هغه ته دا جواب کوي چې تعارض نشته اصل دقت دوه او چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم هجرت وکړ نو بیا څه شو بیا څلور شو نو لا جناح علیکم ان تقصروا سفر کې بیا د 2 رکعاتو قصر راځي دا یو روایت بلم وای لیکن مولانا صاحب بیا سوال کاوه چې لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا لفظ ان خفتم سره توکما اين صلاه خوف معلومیږي دا غین علما زمو جواب کوي دا لفظ د ان خفتم دا واقعي قید دی ځکه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي کله تاسو کوئی سو خوف نشتا بس به صدقه تصدق الله بها علیکم فاقبلوا صدقته دا رسول الله مبارک حدیث دی نو دا روایت چې حافظ کوم نقل کړی دا ګوري کمزوري دی ها دا کمزور روایت دی دوسر پسې بس ابواب الصيام شروع شو مخکې امام بخاری دا ثابت کړه چې دا منځونه فرض دي او دا فرضیت قبل اسراف مکه کې شوی دی دا فرضیت قبل الهجرت دی اوس ابواب الصيام شروع شو بس یو رکوټه غونډه نقطه ذهن کې واچوي رکوټه غونډه اختلاف ته پکې تاسو به اختلاف پکې نشتا امام مالک رحمت الله علیه د مانزه لپاره ستر د عورت شرط نه ګرځي امام مالک صاحب رحمت الله علیه د مانزه لپاره ستر د عورت شرط نه ګرځي او زموږ حضرت امام ابو حنیفه او شافعی او احمد درې واړه امامان ستر د عورت شرط ګرځي دا ستر یو سړی په کوټه کې دنه مونږ کې سوکې نه التبم ګور عورت پټای چاته د عورت دا مطلب نه چې د خلق نه پټ ساته او د عورت متعلق مون تفصیل بیا ویل دي چې د سړی عورت با بین سورته او رکبه پکې داخله ده او سورته خارجه ده او د خزه عورت چې کما امدا پشان د عورت د رجل صرف ظهر او بطن عورت ده او د حوري ټول وجود عورت ده صرف مخ او کفین مخ او کفین او قدمین بطن دا قدمین ظهر دا قدمین نه بطن دا قدمین دا عورت دی عورت نه دی دا غیر دا مطلب نه چې خلکو ته ښکارا کوا یعنی دا عورت نه دی که په منځ کې دا ښکاری نو مستفی نقصان درسیږي نو دا په ستر د عورت د شرایطو د صحت د صلات نه دی او موږ چې دی د صحت د صلات نه که سلورمه عیسی او اندام مکشوف شو مصی نشو او که سلورم عیسی لکه فخ سلورم عیسی ښکارا شو مند صحیح نشو او که د سلورم عیسی نه کم مکشوف شو کم ښکارا شو نو بیا به مون صحیح کېږي خو سره د کراهیت نه دوسر پسې اشاره امام بخاری وجوب لفظ راوړو معلومیږي دا چې د میران مستق ائمه ثلاثه وته دي وقول الله عز وجل خذوا زینتکم عند كل مسجد ولله ثيابون زینت واغشتو مولانا صاحب دا ډول د انسان بری په دې جامه راځي قسم دې په دې جامه کې صالح کولی او په دې جامه کې خزم کولی یعنی چې جامې دې د سړی نم لري کړو د خدنه نو ټوله لوړه جوړې دي کولی ته پوهیږي په خبره قسم دې ټوله کندې کپاره لوړه جوړې غونډه لختي نو ته څه خبره کوم اجي څه کته خبره کې ته په خوشاله ته پوهیږي په خبره نو ټوله لوړه جوړې غونډه چیته دا ټول ګندونه لختي نیرونه نو څه پکې زمخ کې راځي جامو سره بند خشتري زینتکم دغه الله تعبیر په زینت سره وکړو عند کل مسجد ته پوهیږي په خبره عند کل مسجد عند کل صلاه فی مسجد نو ګوره خذو امر لپاره د وجوب دی ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد مولانا سے ما ویلو دا ورسو د تراشی التحاف من طویلو یاد دې څه طویل کېږي او تفصیل ته وکړه مال ته صورت جوړ کړو دلته بس صادر وتړي نو دا پلاو په پرې غسو غواچه د دې ترخ نه بلان دی وباسه
خی طرف بدا دا خی بغل نه لاندې وباسه او په دې ګس او ګبې ورواچه او ګس طرف په د دې ګس بغل نه وباسه او په دې خی او ګبې ورواچه او شاته به وتړي ګوره دا التحاف اشتمال توي لحاف هغه ساده ته چې سړی باندې راتاو کې اشتمال چې په سړی پکې مشتمل شي بن شي نو التحاف مرتوي اشتمالم ورتوي او دې ته مخالفت الطرفین وي دریم نوم دغه یو تخیر په غس ورواچو غس په خي ورواچو نو دې ته اشتمالم وي دویم نوم څه شو په سړی مشتمل دی التحاف مرتوي یو معنا ده مخالفت الطرفین مرتوي لیکيږي دواړه طرفین دي یو مخالفات دي وتړل نو دا په یو بل وړي نو عورت پکې ښکارا کیږي نو مولانا صاحب درې قسمه صوبې دي ځان پوهه یو صوبه واسعه ده یو صوبه وړه ده قصيره ضيقه او یو صوبه متوسطه ده نو کچرته صوبه واسعه نو اشتمال وکا التحاف وکا توشیح متوسط توشیح دا مزین سړی مزین شي ټول وجود دې پکې پټ شو څلور نمونه شوخه التحاف ده اشتمال درم مخالفت الطرفین څلورم توشیح سړی پکې مزین شي څلور او که صوبه ضيقه وا نو مثلا لاندې لنګوا فقط صرف لنګوا بس کلک دلته وتا او کدا صوبه بین وا نو بیا دې برا دې تو سرا یا دې سینې سره وتاړه یا دې سټ سره وتاړه اولینا سټ سره وتاړه مدري قسمه صوبه ده مخکران سره وصل ويسكر ومن صلى ملتحفا په دې حال کې دې التحاف کوون کې دې په یو صوبه کې بالکل چې علما وی کې یو صوبه کې منجایز دی او که دوی نو حسن شو او که درې وی نو احسن دی او چې درې وی بیا په دوه کې نه کې بیان د جواز د پاره یا د تعلیم نو مت لپاره کول شي لکه اوس برش جابر سره 200 دی یو خو درو په یو کې مسکی خلکو ته چل خای چې دا جایز دی ويذكروا عن سلمة بن الأكوع دا خو يذكروا دي قبل دي موصول دي ها ضرورت اشارت ندي چې نبی عليه السلام قال افرمایل تزره اوتړه دي صوبې لرا ولو بشوقه قبل سني ازغه پکې ورکا ولې چې عورت مکشوف نشي او مولانا سے څنګه دا کشف د عورت حرام دی په عام خلکو نو چې ستا نظر په لګیم ګوري کار خرابېږي وفي اسناده نظر لیکن ما تاسو ته وې چې دی سند کې دی وې چې نظر دی امام بخاری په شرط برابر نه دی لیکن وی موسی محمد دی منکر الحديث ته لیکن نور علما موسی محمد ته قوي ښا طبراني کې داشتا په مضبوط سند ومن صلى في الصوب الذي اغتو في منذ کې په هغه صوبه کې يجامع فيها چې دی په خدي سره جماع کوي د معلم يرفي اذن ترمذي کې تیر شو کنه یا بخاری کې تیر شو وامر النبي صلى الله عليه وسلم الله يطوف بالبيت عريان اوس مولانا صاحب دا درې واړه وستنی آثار دا دلایل دی وجوب الصيام د پاره بوله ها هر یو مدعا نه دی دا دلایل شو څنګه دلایل شو یو دلیل دا دی چې من صلى ملتحفا في ثوب واحد څه مطلب چې ثوبه یو د التحاف کا ګوره اسنه لاندې ونتړي ځان په بربند نه نشي او دا بل کې را دي چې ولو بشوقتن غیر څه معلومه شو وجوب د صيام یعنی دونه په نبی رسول الله مبارک او د جنت ورکاو او دریم سمانا وجوب د صيام چې هغه چې جما پکې او کې خیر دی غي کې او کا خو صوبه واچوا کما صوبه کې د جما کړي هغه کې او کا منځ خو واچوا او سرون سمانا لا يتوب بالبيت عريان نو صلات نبی رسول الله فرمایي چې الطواف بالبيت کا صلات دی طواف بالبيت څه دی کا صلات نو چې طواف کې عریانیت ممنوع شو نو صلات کې ممنوع شو دا څلور دلایل د وجوب د پاره شو شابه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا يزيد بن ابراهيم عن محمد عن ام عطيه رضي الله عنها وعن قالت امرنا ان نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور شابه ممتع حكم الجحايد دي مبادئ اختر المفرد او ذوات الخدور هغه مشران خدای چې پڼو کې وي چې په صادرونو کې وي بعد خدای ډېر زیات پردهدار وي نو دا حایزه پردهدار فیشهدن جماعت المسلمین و دعوتهم وزان نبی حایزه د مسلح خپلنا منصفه وشترینا صرف جمع کې بشرکت دعا کې بشرکتو کې او ډله په در نشي او خبره متقریر ووري یا رسول الله احدانا ليس لها جلباب پړونی چيني ویل تلبسها صاحبتها من جلبابها دا دلیل شو کنه چې څنګه سړی د پاره سیاب شرط نو خلل شرط د تلبسه په دوه معنی کړی وي یو دا چې ول اعارتن پړونی ورتا
او یادا چې خپل پړونی کې ځان سره راجمع کا شابه. وقال عبد الله بن رجاء حدثنا قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثنا ام عطيه رضي الله عنها وان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا باب عقد الازار على القفاف وعلى القفاف الصلاه. وقال ابو حاتم بن سهل بن سعد صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عقد وجوههم على عواتقهم. عقد الازار على القفا وره کړه لندو سورې سره وتا پغنه وتا او کله ګچاتو نو سر سره وتا او کډیر غټو نو مخالفت الطرفین کا دا متوسط ته. قال ولی سر تر تل دا فائدہ لري چې سجده رکوع کې د غرزي کی بنا تاسو کوئی شي په خبره او سینا او دا غبم پکې پړشي بلا بم پړشي نو خبره به تر خبره. قال ابو حازم بن اصحاب ابن سعد صلوا صحابه ومنذون قول سره د نبی صلی الله علیه وسلم عاقدي حضورهم على عواتقهم بل یو صحابه د غریبانو نور وسنو کله به داسې حالتم پیښ شو یو بلنډه و بدلته پلاس نیولې و صفه کې بناستو او د رسول الله مبارک نه به حیا کوله یو بل نه شاته ناستو چې په دې جمی کې به غریبانو سره جمی کې بیا یو روایت راځي وي موږ به سرمن راواغشتا سرمن نو په دامیاس کې به مور سوري وېسته ځان ته واچول بدلته په د کجورو په پړی باندې دلته وتاړه نو هغه به واز غوونه بوی برانه لکه د ګډ بوی برانه وېته بیا سر بیا ښکاره ستنه جامې مټې بیا ښکاره پر چتم نشتا د کجورو څنګه او د مدینه منورې موسم او خو کلاکدار یخني کله ګرمي شي الته موسم ډېر در بدلېږي نن به ګرمي وي نن خلک به ناروسات جامو کې ګرځي او سبا به خلکو وخت چوغې کوي ماسپخین با ګرمي وي د شپې به هوا لګي سار به یخني شي او سخت یخني داس یخ نور هم تیز دی او هوا هم تیز ده. دا غریبانو دا جون دیر کړل په دې کې جهادونه کړل په دا یو لان کې او به سپلو نو کان به د غریبانو غوړېدل هغه کوم جهاد کو په به وشله دی هغه کوم لګیو جهاد وکړو مخکې راځو شابه سي. وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا عبد بن محمد قال حدثني عبد بن محمد عن محمد بن المكي دا د رسول زمانه کې بیا غنیمتونه ډیر شنو کار برابر شو. رضي الله عنه منذ جابر بن عبد الله في ازار په یولان کې ګور یولان کې وقد عقد من قبل قفاه دومره غټ نو چې په دې وګوي ورواړی بس سره تعالی وثيابه او جامع موضوعه پردی على المش جابه مش جابه جره غاړوان جمانه مې کړو ما مثال جوړ کړو کنه جوړ کړو په خوا زمون په دې وطن کې خلکو په منګي اچول دا یو شی وي دا دوه په دلته جو دلته منګي پراتی غاړوانج پیژنې چا د لرګونه جوړ کړی وي او چا د خټو نه جوړ کړی دی غاړوانج ورته وای منګي پراتی برا چې څو داخله شي خلو وته نه رسی یا د هوا په منګول کې وایي او ضرورت اوس ختم شو اوس کولر رااله پرجون رااله او په خوا د زمو خپل کور کې راو ما تخپل غاړوانجونه به ورته وي نو جامع باغی پرته وي فقال له قائل اتصلي في دار واحد او بل جوړه خو دې څنګه راغله پرترا انما صلاه ذلك دا مې لو کې يراني احمق مثلك جستاغ د قمق الله توغل چلا نزكي واينا كان له صوبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تو چا دو جامې وي الله اکبر دا چا وي خیر زمون ټول یو جوړه دا چالم کړي نو ما او چې دوی مېشته نو ولې نه کوي داسې هغه علت خپل او چې بیان د جواز چې کدو دی یو په یو کې کم جایز دی خو د یو چې دنو هغه بیا کې بل څه اداره نشته شابه دې وبه قال حدثنا محمود صالح بن ابو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي القواري عن محمد بن مكي قال ابو جابر رضي الله عنه وعن صالح دا مکه حدیث دی قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب هغه په یو کې کړی رسول الله مبارک حالات دي مختلف شابه دې اوس کا ثواب غټوا نو سو کوا ور متوسطه او خسر سره وتاړه كغټوا ده چل دي ملتحفا به التحام قال دوري في حديث المتوشح ده كلام مزين شيء وهو المخالف بين الطرفين على عاتقيه موي واجتماع مرتو على منكبيه قالت ام هاني التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب له وخالف بين الطرفين عاتقيه داخيه بغستر او غسي په خير طرف چول سر کې شاته تړل شابه دي هغه وخت سر کې تړل جدا دي هغه یو بل باندې اړول ني
جا بچا بسے وبه قال حدثنا عبد الله بن موسى قال اخبرنا هشام بن عروه عن ابيه عن عمر بن ابي سلمه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في ثوب واحد قد خالف بين الطرفين. مكة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني ابي عن عمر بن ابي سلمه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت ام سلمه قد خالف بين او دا خيفه قص او قص بقي شا بسے وبه قال حدثنا عبد بن اسماعيل قال حدثنا ابو موسى عن هشام عن ابي عن عمر بن ابي سلمه اخبره قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مسلم به في بيت ام سلمه واضعا طرفين على عاتقيه. مخكدا وبه قال حدثنا اسماعيل بن ابي هريره قال حدثني مالك بن انس قال عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله ان ابا هريره مولى ام هاني بنت ابي طالب اخبره انه سمع ام هاني بنت ابي طالب تقول ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وجدته يغتسل وقالت ابنته تذكره فقالت فسلمت عليه فقال من هذه فقلت انا ام هاني بنت ابي طالب انا ام هانئ جي فأتى بأم هانئ فلما فرغ من غسله فقام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد فلما انصرف کته غسل کی خبر ولې وکړي ضرورت دی سلام جواب نه لیکل جی زعم ابن امي انه قال فصلى 8 ركعات دا ضحى منذ ملتحفا لمناسبه دباب شو فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن امي چې علي دی او دا ابن امي ترحم کې دا مور زوی مې دی مورم یا ود بیا زما چې چاله امن ورکړي دا وجن قاتل رجل يوصلي وجني قد اجرته جما ولا امن ورکړي فلان ابن هبيره سو په دې لیور نه دی دا هبيره د دې خاوند دی تاسو پوهیږئ دا فلان دا خاوند زوی دی ربيب چې وته ویل کېږي مخکې دا قد اجرنا من اجرت يا امهانه امهاني وذلك دوحان شابته نو که خلم تعالی امن ورکی ټول پولیس په امن شو جی شابه قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكلكم صوبة دار چا دوی څه مطلب چې خیر دې کړ چا دوی دو بهتري دي پتہ ولګی دا کنه او کدوونی نه په یو کې کولی شم بعض علما وایي چې یو صوبه غټه وا نو کو اوږي پکې پټیم نه کیلو پروا نشته امام بخاری وینا اوږي پټه کا وجوب نشتا او بهتر ده چې اوږي پکې پټه کا ها وبه قال حدثنا ابو عاصم عن مالك عن ابي سنان عن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في ثوب واحد ليس على صحته خدا اله چې غټه کوړی اوس بدل راشي رسو صوب زیخن نو هغه وګو ته هم رسېږي پروا نشته شابه وبه قال حدثنا ابو عن قال حدثنا شباب عن يحيى بن ابي كثير عن عكرمه قال سمعته او كنت اساله قال سمعت ابا هريره يقول اشهد اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في ثوب واحد فليخالف ومدقق ويخالف احتمال توشيح شابه باب اذا كانت دا څنګه قسم ګوره متوسطه مخ کې شو چې کومه غټه او دویم نمبر کې شو دا غزیقه ده چې د بر نه خېږي ها وبه قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فلح بن سليمان عن سعيد بن حارث قال انا جابر بن عبد الله رضي الله عنه من صلاه الثوب الواحد فقال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اصحابه فجاء ليله لبعض اهله فوجدته يصلي وعليه ثوب واحد فاشتملت به احتمال مکړو وصليت الى جانبي فلما انزل وقال ما السرى يا جابر هذا شپيراتل د سنگري اوس مې دا ونه چې اسراء د شپې تلو ته شپې سنگراله فأخبرته بحاجتي فلما فرغت قال ما هذا الاجتماع الذي رأيته قلت كان صوبا يو صوبا دا ذکر میں کړی دی چل وتا اوس کوي فإن كان او پتہ نه چې جابر څنګه استعمال کړي علي رب جل ان كان واسع كفراخي فالتحب به التحاف بوكا مخالفة الطرفين وكا وإن كان ضيقا فاتزر به لمناسبة دباب شو صرف لنکا نو کبر وګي او خېټه ښکارې کی پروا نشته ضرورت دی نو شابه او که غټه صوبینو بیا ګوره خېټه وګي ښکارا کول مکروه دي شابه کړه او بعد سړو به مسکو عاقدي عذرهم على اعناقهم چټونو کې به لنګونه تړلو که هات السبيا لکه ماشوم ته خلک یو صوبه په سټ کې وتړي چې زګردا ماشومان نه کنه بس صوبې کمی سیا سټ کې وتړي دا ور تنګ ده نو که صوبه ډیره تنګ وا نو لنګ سر لنګ کې وا هټه ښکاری پروا نشتا او که لګه واسعي نو سټ کې وتاو ويقال ان لا طرفن مورته پورته کې سرونه خپل حتا يستوي الرجال جلوسا ولی اسنه صوبه تنګ ده او عورت مکشوف نشي تاسو په نظر نه لګي تاسو پوهیږئ په خبره بس په کومه
زنانه د رجل ظاهر په منځ کې ښکاره شي ځکه کې بعض علما وایي چې ظاهر عورت نه دی خو نه راجح دا چې ظاهر به پټي کدا ګوت ښکاره شي پروا نشته زنانه ظهر د قدمینو د خزو نه بښکاره کوي ګناه کوي غضب خود اوصاف د حوادثو د غضب د الله د کمیدو زیاتېدو عذاب ورکول دي غضب د الله وصف په اعتبار د معنا لازمي دي چې عذاب دی هر یو خپل تعارف وکړو چې بیا د تپوس بیا ولي هر یو تعارف نه دی کړی اجمالی تور باندې اجمالی تور ملاقات شوی او بل دا د ارواح ملاقات او د ارواح معرفت دکی که شنو بیا د بندنه یری د بدن جدی د روح جدا ده لا خوف ولا هم يحزنون مطلق دی تمام اوقات کو شامل ہے آج احادیث مبارکہ میں قیامت کی تکالیف تمام لوگوں پر ہوں گے تو دونوں میں نہ بعض باندې بنی ماویل بعض بد الله د عرش د سور اعلان دی باغی بنی یو کس د غټونه غټ ګناهونه کړی وي بیا توبه واسي اخرت کې د کی ما تفصیل ویل د حقوق او د عام ګناهونو تفصیل فرق می کړو شیطان دی وخت کې د انسان په شکل کې راتلی شي او کنه صرف اوس بسراتلی شي انسان په شکل کې دا ټول دا چې کوم مشران دي د اسلام آبادونو کې دا ټول انسانان د شیطان په شکل شیطان د انسان په شکل کې دي دا کوم چې دغه ناراضي دا سوته وي هغه شیخ الاسلام دغه مثال شو دا شیطان د انسان په شکل د خدای عمر څومره وو په ليله المعراج کې د نبی رسول الله عمر مردا هوته شي معراج کې اختلاف دی څوک د نبی رسول الله لسم کال یادای څوک د هجرت نه یو کال مخکې یادای څوک 15 کال مخکې یادای د بیبي عائشه کتابت یاد وو چې حضرت معاویه سے ابتنا دبل چا پلاسی لیکل دي دی ورپسې شه بسم الله الرحمن الرحیم باب